الحجه دا یو بهترینه میاشتو او بیا په ذوالحجه کې چې کومې دا لس شپې دي دغو له الله تعالی یو ډېر فضیلت او یو ډېر شرافت ورکړی دی. الله تبارک وتعالی قرآن کریم کې فرمایي والفجر وليال عشر، ما قسم وي الله فرمایي په سبایي باندې او په لسو شپو باندې. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د فجر نه مراد د سحر مونځ دی. الله تعالی په سحر مونځ باندې قسم خوړلی دی، نو لہذا دا سحر مونځ چې کوم دی دا یو قیمتي مونځ وګرځېدلو، یو شرافت والا عبادت وګرځېدلو. او دویم نمبر الله فرمایي چې ولیال عشر او ما قسم وي په هغه لسو شپو باندې. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه مبارک فرمایي چې دغې لسو شپو نه مراد دا د ذوالحجې دغه لس شپې دي. دا تقریبا رونو د چهارشنبې ورځې نه شروعات شوی دی. دغه لس شپې چې دغو له الله تعالی یو ډېر فضیلت ورکړی دی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه مبارک فرمایي چې په دغه شپو کې الله تبارک وتعالی ته عبادت ډېر خوږ دی. حضور نبی کریم علیه السلام فرمایي چې چا په دغې ورځو کې د ورځې عبادت وکړلو الله تبارک وتعالی به د یو کال عبادت ثواب ور نصیب کی، او چې چا په دغې ورځو کې د شپې عبادت وکړلو الله تبارک وتعالی به د لیلة القدر د شپې ثواب ور نصیب کی. او چې چا روژه ونیوله نو د روژې ډېر ثواب دی. چا یو روژه ونیوله الله تبارک وتعالی به د یو کال د روژې عبادت ثواب ور نصیب